وإن من شيء أو ند حسس إلا عندنا خزائن مگر من سره خزانه داغي وما ننزله أو من نازله أغا إلا بقدر معلوم مگر باندازه مقرر سره وأرسلنا الرياح أو لقل من هواغاني لواقح دكد أبونا فأنزلنا من السماء فنازل كل من غدا أبو من السماء دبرنا ماء أبو فأسقيناكم فأسقوا من غدا دا أبو پتاسو باندې وما انتم له او نه تاسو داغي بخازنين جمع كون کی وانا لنحن نحيي ونميت او بشک من جن ورکو او مونږه مرګ راولو ونحن الوارثون او مونږه وارثان ولقد علمنا المستقدمين او مون بشک مونږ علم دې وړاندې نو خلقهم منكم تاسونا ولقد علمنا المستاخرين ومونږ علم درستنو خلقهم وان ربك او بشک مسترب هو يحشرهم اغه جمع کړي لرا انه حكيم عليم بشک هغه حکمت خاون په هده صدق الله سبحانه وتعالى د توحید دلائل ډېر په تفصیل سره بیان فرمایل چې الله جل شانه د اسمانونو او د ځمکې دا نظام دا جوړ کړی دی د پاره دی او دا شانتي په اسمان کې د ستوري د پاره د زینت او د خایس او بیا د اسمان په حفاظت باندې داسې فرشتي مقرر کړی دی چې هغه هیڅ قسمه شیطانان بر د اسمان ته خطو تنبري دي شهاب مبین په ذریعہ باندې چې هغه وشتل کیږي او زمکه غوړولې د تاسو لپاره په دې کې غرونه خخ کړي دي او هر یو شی په یو مناسب طریقې سره چې هغه پیدا کړي دي او بیا په دې زمکه باندې تاسو لپاره د رزق تنظیم کړي دي او اوس په دې آیتونو مبارکو کې فرمایي چې د هر یو سیز خزانه هغه ما سره دي او زه چې د زمکه ته د خزانه خپل قدرت زمکه تر لګم نو په اندازه باندې او په خپل مقدار باندې هغه نازلوم او دغه شانتي زه هواګانی چلوم چې هغه د اوبونه ډکی او ریزي هغه رواني کی او بیا دغه په ذریعہ باندې باران وشي او تاسو بس کوي او په تاسو کې دا قوت او طاقت نشته چې الله جل شانه بارانو کې او تاسو ته وی ځان د لپاره اوبه سٹور کوي ځان د لپاره ذخیره کوي تاسو نشي ذخیره کولی دومره اوبه دا یو اقا قادر مطلق ذات دی چې کوم د زمکی د ټول زمکی چې دا په درې حصہ په اوبو باندې مشتمل ده یو حصہ په خشکی باندې مشتمل دی او چې په کم خوره جون کون کې انسانانو ته د اوبو ضرورت شي هغه د کوی په ذریعہ د بورینګ په ذریعہ لاس نور زرايع باندې چې ځان له اوبو وباسي الله رب العالمین په هر ځای کې د انسانانو د ضرورت مطابق هغه د پر اوبو موجود کړی دی دا اق یو وحده لا شریک قادر مطلق ذات دی بل څوک دی هغه چې د قدرت نه لري چې هغه په ټول کائنات کې په هر ځای کې د انسان ضرورت مطابق هغه د پر د اوبو نعمت د دستیاب او بیا فرمایي چې د مرګ جون دا زما په لاس کې دی او منګه د دې ځمکې حقيقي وارثان او بیا فرمایي چې ما ته د مخکینو امتونه چې کوم تیر شوي دي دغه علم هم دی او چې کوم رسول راتون کې دغه علم هغه هم ما ته حاصل دی او بشک استعرب چې هغه د ټول جمع کون کې علم والا دی حکمت والا دی وان من شيء او نه د حصص الا عندنا مگر موږ سره د خزائنه خزاني داغي وما ننزله او موږ نه نازلو هغه الا بقدر معلوم مگر په اندازې مقرر سره د الله رب العالمین سره د هر څه خزانه دي د علم د اولاد د دولت د مال او دغه شانتي د صحت د عافیت د هر یو څه خزانه د الله تبارک وتعالى په قدرت کې دي دغه سره محفوظ دي او هر هغه کس ته دغه حصہ ملاويږي چې چا تعلق او ربط د الله جل شانه سره قائم وي نن د انسانانو سره هر قسمه دولت او نعمت او سہولیات اسایش زیبایش نمایش دا څومره سيزونه دي د سکون او د اطمینان د حاصلولو لپاره هغه هر څور سره موجود دي خو بیا هم بېچینه دي اضطراب دي پریشانی ده او په مقدس مکه باندې د ساينس او د ټکنالوژي په اعتبار سره چې کم ملکونه د ټول مخ کې دي هغه کې چې کم اول نمبر باندې دي په هغه ملک کې د ټول نه زیات د خودکشي او رجحان د ټول نه زیات د نشو د تماشو او د دغې د وجنه د هلاکت تعداد د ټول نه زیات دي او دغه شان د کم ملکونه چې په ساينس او ټکنالوژي کې مخ کې دي د سہولیاتو په اعتبار سره د پرمختګ او د ترقۍ په اعتبار سره چې د ټول نه مخ کې دي هغه ملکونو کې جبري زناګانی 1213 کالو په عمر کې د ماشومان جنکو حامله کېدل او هغه سره ظلم زیاتې بدکاری فحاشي عریانی مدر پدر ازادي د خاندانی نظام تباہی او بربادي د یو بل نه نفرت زنزاني انسانانو نه نفرت د سپو سره مینا انسانانو سره نفرت حیواناتو سره مینا او دغه شان دي بل اخر خودکشي د خودکشي په ذریعہ باندې د خپل د ژوند خاتمه د ټول شیزونه په هغه ملکونو کې دي چې کم ملکونه په ساينس او ټکنالوژي کې د ټول نه مخ کې دي نو معلومه شو چې سکون او عافیت او اطمینان او عزت دا په مال کې نه دی دا په ټکنالوژي کې نه ده دا په ترقۍ کې نه دی دا الا بذکر الله تطمئن القلوب
د الله تبارک وتعالى سره چې د چا کنیکشن او تعلق برابر وي د زړه ته سکون هم حاصل وي اطمینان هم وي عافیت هم وي راحت هم وي نو لہذا دا چې څومره مادي اسباب دي په دې کې سکون نشته دي د مادي اسباب په ذریعہ باندې انسان خنخه فوم غشتي شي خنخه ډبل بیټ غشتي شي خنخه کمره جوړول شي خو چې په کټ کې چې کوم خوب راتل دي د دې تعلق د الله جل شانه سره دي ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا د روح په برکه تاسو کې تاسو شي دي الله تبارک وتعالى فرمایي دا امر ربي دا چې کله دا روح نجسوي او ګندوي د ګناهونو سره نو دې روح ته چې دي نو سکون نه ورزي چې نه ورزي تر څو پر چې الله تبارک وتعالى سره د برنا راغله تعلق بر سره دي کنيکشن بر سره دي نن چې د ټول وسایلو باوجود چې زموږ زړونو ته سکون او قرار نه حاصل بچین یو چې کم کس څومره ګناهګار دي هغه عمر بچین دي دغه وجه دا چې بر د روح تعلق چې دا کمزوري دي او چې دا تعلق بر مضبوط شي هغه عمر د سکون او عافیت سره ژوند تیری ډیر خلک داسې وي چې د اسباب په دنیا کې ورسره هیڅ شي نه وي دغه ژوند چې وګورئ نو قابل رشک خو سکون سره ود کېدل او خو سکون سره پاسېدل او دغه باسي خوراک دال ساک تومره په خوند او سکون سره خورل او دغه نه خوندونه غشتل او ډیر خلک داسې وي چې هغه سره مادي او ظاهري اسباب هر قسمه وافر مقدار کې موجود وي خو د ژوند په خوند او په سکون او په اطمینان باندې پوي نشي دغه بنیادی وجه دا ده چې د الله تبارک وتعالى سره چې کوم خزانه دي هغه خزانونه غشتل موږ پرې خدا وما ننزله الا بقدر معلوم موږ نازلو هغه په اندازې مقرره سره الله جل شانه د خپل اندازې مطابق زمکه ته رزق راکوزي چاله الله تبارک وتعالى ډیر زیات مال دولت ورکي او چاته متوسط ورکي او چاته کم ورکي او چاته بالکل ورنکي دا د الله جل شانه تقسیم دی او دا موږ تاسو چې کله یو بل سره حسد کو چې د فلان کې کسره مال ولې زیات دی فلان کې سره علم ولې زیات دی فلان کې سره عہده او منصب ولې زیات دی فلان کې سره عزت او شهرت ولې زیات دی دا حسد چې موږ تاسو کو دا په حقیقت کې د الله جل شانه په تقسیم باندې اعتراض کول دی وجنه د حاسد انسان مغفرت چې دغه د عرفات په میدان کې نه کیږي تر څو پر چې دی توبه نه وستره حسد نه ولې د حاسد براه راست د الله رب العالمین په تقسیم باندې معترض وي الله جل شانه وایي وما ننزله الا بقدر معلوم زه د خپل اندازې مطابق ورکوم چاله رزق کم ورکوم چاته زیات ورکوم چاله عزت ډیر ورکوم چاته لږ ورکوم چاته صحت ورکوم چاته څو ورکوم نو چې کوم سړی خلکو سره حسد کوي د دې مطلب دا چې د الله پاک په تقسیم باندې راضي نه دی دی وایي نعوذ بالله چې الله جل شانه غلطه فیصله کړې چې فلان کې سړی له عزت زیات ورکړي دي مال کم را کړی دي فلان کې سړی له دولت زیات ورکړي دي مال کم را کړی دي فلان کې سړی له شهرت زیات ورکړي دي مال کم را کړی الله جل شانه وایي وما ننزله الا بقدر معلوم د خپل اندازې مطابق وي نازلوما وارسلنا الرياح او لګل د من هواګانی رياح ريح جمع رياح لواقح دکې د ابونه لواقح لقحه د پيونه دک پی ورکون کې کوم ماده ساوي هغه ته وي فانزلنا من السماء پس نازل کړو موږ د اسمان نه برنا ما ان ابو فاسقيناكموه پس اوس قول موږ د ابو په تاسو باندې وما انتم له بخازنين او نه تاسو دغه جمع کون کې انسان د ابو په نعمت باندې کله غور او فکر وکړي لوی قدرت د الله رب العالمین د دې شاته کار فرما دي د یو ګلاس ابو چې کوم زموږ تاسو لاس ترازی د تګي د تندي ما تولد پر موږ تاسو اوس کو د دې ابو شاته یو ډېر لوی د الله جل شانه قدرت کار فرما دي نو په دې باندې غور او فکر کول پکار دي بهلول چې دا یو مجذوب بزرګ او دی هارون رشید بادشاہ ته چې کله غره زیات تګیو ابو راوختل نو دی ورته وی چې بادشاہ سلامت چې اوس دغه تندي په حالت کې تاته د ابو ملو نشي او خله د اوچ شي او د تندي نمرې نو ته څومره قیمت ورکې د دې ابو د حاصلولو لپاره هغه ورته وی چې زره نیم بادشاہت به ورکما خدا ابو به اوس کما داسې تګیم وای خچ دا ابو د اوس کلی او دا ابو دنه ایثار شوی او بند شوی او د سماعت د قدرتګي بند شي د دې کولولو لپاره به څومره مال دولت به ورکې یاره چې دا خو بند شي ډېر زیات انسان په تکلیف کې دا نیم بادشاہت به ورکم خپل علاج به کومه نو بهلول ورته وی چې بادشاہ سلامت معلومه شو چې ستاده ټول بادشاہت د دې قیمت چې دا یو ګلاس اوبه دي نو انسان چې د یو ګلاس اوبه شاته چې کم قدرت کار فرما دي دا اوبه کم زینا او په کم طریقې سره موږ تاسو ته راسي او بیا چې کله موږ تاسو اوس کو او دا ګردې ته ورسي او په دې ګرده کې چې کم په سونو فلټر نظام لګیدل دي کم سیستم لګیدل دي د ګردې د ټول بدن د وینې د واش کولو لپاره د دې شاته ډېر لوی قدرت دي نو په دې باندې غور فکر کول پکار دي چې د الله جل شانه شکر ادا کول ولې جوړ شو الله تبارک وتعالى فرمایي وما انتم له بخازنين نه تاسو دې جمع کوونکی الله جل شانه دا اوبه جمع کړی دي زه په دې ذخیره کړی دي او موږ تاسو ته رسول دي او د دې د ذخیره کولو تنظیم الله جل شانه په خپل ځان باندې اغشته دي وانا لنحن نحيي ونميت بشک موږ جن ورکو او موږ مرګ راولو ونحن الوارثون او موږ وارثان د دې ځمکې حقيقي وارث دا د الله تبارک وتعالى ذات دی او موږ تاسو په دې ځمکه باندې بعض خلک مالداري چې الله تبارک وتعالى ولا مال ورکړي وي هغه مال خرج کوي د الله په لار کې او بعض خلک د مال چوکیدارانی مال ساتي او نور ته پریدي او په دنیا نزي بعض مالداري او بعض د مال چوکیدارانی خو حقيقي وارث دي مال او دولت او د دنیا دا د الله تبارک وتعالى ذات دی ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين او موږ علم د وړاندینو خلقهم چې کوم مستقدمین متقدمین خلق چې کوم مخکې دي شوي دا منکم د تاسو ولقد علمنا المستاخرين او بشک موږ علم د رستو راتلونکو قیامت پر چې څومره خلق راتلونکي دي د الله په علم کې دي وان ربك هو يحشرهم
بشک مستعرب جمع بکړي دي ټول لره انه حکیم علیم بشک هغه د حکمت خاوند او پوهه دی